ملګرو د یو څو ورځو نه یو ویډیو چلیږي چې په سند کې یو اوښ چېرته په خطا کې یو پټي ته اوړېدلی او بیا دغه پټۍ مالک را لګېدلی دی او د هغه اوښ نه یې خپه کټ کړې ده. هغه اوښ ته چې کوم دی ډېر درد و تکلیف و او د سترګو نه چې کوم دی اوښکې روانې وې. عزتمندو همدغه ظلم چې کوم دی زموږ په معاشره کې هم ډېر زیات دی. که موږ او تاسو وګورو په معاشره کې ډېر خلک داسې دي چې په ځناورو باندې ډېر ظلم کوي، وخي ټکوي. نو دا د هغوی دپاره یو عبرت دی چې تاسو ځناورو سره چې کوم دی ظلم مه کوئ، ځکه ځناور دا هم چې کوم دی د الله تعالی مخلوق دی او د دې سره چې کوم دی نرمۍ سره کار وچلوئ، ښې وساتئ، هېڅ څه پته لګي که الله رب العزت په دې وجه باندې چې کوم دی تاسو ته بخښنه درکړي، مغفرت درکړي. عزتمندو یو واقعه ده چې یاره یو زنانه وه د نیر په غاړه باندې ناسته وه چې ویې کتل یو سپی دی او دغه نیر اوبه کمې وې نو هغه خوله لاندې کوله خو هغه د خولې نه رسېده. نو بیا هغه زنانه چې کوم دی داسې کار وکړو یو چپړه باندې اوبه یې راواغستې او هغه چې کوم دی اوبه ورکړې، هغه سپي اوبه وڅښلې، تنده یې ماته شوه، بیا لاړې. نو په هغه وجه باندې الله رب العزت دغه عمل خوښ شو، هغه ته مغفرت نصیب کو. نو هېڅ پته نه لګي او چا چې هم دا حرکت کړی دی د اوښ نه خپه کټ کړی دی، الله دې تباه و برباد کړي. او داسې چې کوم دی دا مؤمن نشي کېدی، ځکه چې کوم یو سړی مؤمن مسلمان د هغه په زړه کې به خامخا چې کوم دی رحم وي